ټولو کتونکو زه یم شمس مومن او تاسو ګورئ بیدار پښتون. د نن تقریبا شپږ اووه میاشتې مخکې ما په خپل یو کالم لیکلی او د هغې نوم و کیا پاکستان بن گلی مې. نن زه د پاکستان خبره نه کوم، آیا نن زه دا پوښتنه کوم او په دې باندې به موږ خپله خبره تبصره او تجزیه کوو چې آیا ریاست او سیاست دواړه په بنده ګلۍ کې دي؟ دویمه خبره دا چې اپوزیشن هغه شانتې په فرنٹ فوټ باندې ولې لوبه نه کوي، ګیم نه کوي، څنګه چې عوام د دوی نه توقع کوي، یعنې د حکومت د بدلېدو کوششونه هغسې ولې نه کوي څنګه چې پروس کال کول یا د دې نه مخکې د هغوی خواهش او کوشش و. او درېیمه خبره دا چې آیا موجوده چې کوم معیشت دی، د معیشت چې کوم موجوده صورتحال دی، په دغه صورتحال کې 2 کاله نور دا ملک چلیدی شي؟ په دې باندې به خبره ترې کوو. قدرمنو ټول اول خو دا خبره ده چې آیا ریاست او سیاست دواړه په بنده ګلۍ کې دي؟ نو د دې جواب یقینا زه به دا ووایم چې دا څه خبره نه ده چې موږ داسې ووایو، خو دواړه په بنده ګلۍ کې دي. د هغې وجه دا ده چې د فوج او د حکومت په منځ کې چې د اعتماد کومه سلسله د تېرو 3 کالو نه را روانه وه، هغه بالکل په دې وخت کې یو قسم له مفلوج شوې ده. هغه یوه صفحه د کومې چې د 3 کالو راسې ډنډوره وهلی کېدله، هغه مکمل چې د هغه صفحه د منځه وړی شوې ده، هغه شلېدلې شوې ده. او اعتماد د دې مثال چې دی د هغه شیشې وي چې په شیشه کې کله چوټ پې ولګي او په هغې کې چې داغ راشي نو په هغې کې بیا ایخته هم ښکاري، لکه هغه چوټ واپس د شیشې بیا نه ټیکېږي. نو اعتماد چې کله خراب شو، اوس که دغه بدلون په هر قسم کې وشي، اگر چې دغه بدلون چې کوم تر اوسه پورې د تېرو 14 ورځو نه سمري پینډینګ ده او هغه نوټیفیکیشن نه کېږي د وزیر اعظم صاحب د طرف نه، د ISI د DG، هغه خو د که زړه ښه وي او که زړه بد وي صورتحال داسې دی چې هغه به هماغسې کوي. هغه پیغام وزیر اعظم صاحب ته ورکړی شوی دی چې د دې نه بغیر بله چاره نشته ده، دا به لازمن کوي. خو که دغه بدلون وشي نو د هغې نه پس به په حکومت باندې څه اثرات وي. صرف دومره خبره زه کول غواړم که باقي ادارې او اسټبلیشمنټ د حکومت سره صرف غیر جانبدار شي، زه دا لفظ استعمالوم، مطلب دا دی چې صرف د حکومت سپورټ کړي او غیر جانبدار شي، نو د اپوزیشن دپاره دا حکومت غورځول بیا د ګس لاس خبره ده. یو داسې دومره اسانه خبره ده د دې حکومت غورځېدل، ځکه تاسو ته پته ده چې په مرکز کې او په پنجاب کې په دواړو کې ډېر زیات نامنل اکثریت د دوی سره، او کله هم په خپله د PTI زیاتره داسې کسانو ته دا پته ولګي چې اسټبلیشمنټ د هغوی په شا باندې ولاړ نه دی څنګه چې تر اوسه پورې ولاړو. نو زما په خیال د دې حکومت غورځېدل بیا هیڅ ناممکنه نه ده، ډېر اسان دی. اپوزیشن یې ولې غورځول نه غواړي؟ اپوزیشن ځکه غورځول نه غواړي تر اوسه پورې د راروان حکومت په سیټ اپ باندې د هغوی په خپل منځ کې چې دی انډرسټینډینګ نه دی برابر شوی. د پاکستان پیپلز پارټۍ دا موقف دی چې یاره دا دورانیه دی که هر څومره پاتې ده 2 کاله دي یا هر څومره دي، دا پکار ده چې موږ پوره کړو چې اعتماد راشي یا حکومت بدل شي. نو پکار دا ده چې دغه دورانیه دي پوره شي او 2 کاله پس د انتخاباتو شي. ولې د مسلم لیگ نواز موقف دا دی چې نه، نوي انتخابات چې دی دا د مسلو حل دی. په دې موجوده صورتحال کې یا د موجوده اسمبلی سره چې بالکل ډانمډول حکومت به وي، که نوی د هر چا حکومت راشي، د مسلم لیگ نه بغیر بل څوک حکومت جوړولی هم نشي. خو که نوی حکومت راشي نو هغه به دومره کمزوری حکومت وي چې هغه به د معیشت په باره کې یا د نور د ریاست په باره کې، د سیاست په باره کې به غټې فیصلې نشي کولی. او کله چې غټې او د ټوک فیصلې اختیار چې دی د کوم یو حکومت سره نه وي، د حکمران سره نه وي، نو بیا نه صرف دا چې په عوامو کې د هغوی اعتماد نه بحال کېږي، بلکې بهر ملکونو سره د هغوی تعلق باندې هم یو منفي اثر پرېوځي، ځکه چې بهر ملکونه هغوی ته د کمزوري په نظر باندې ګوري. لهذا د نواز شریف صاحب دغه موقف دی سره د هغوی د پوره پارټۍ چې د مسلې حل چې دی دا صرف نوي انتخابات دي. تر څو پورې چې د نوي انتخاباتو لاره نوي اواره شوي، تر هغه وخته پورې هغوی دا الزام په سر اخیستل بالکل نه غواړي چې موږ د حکومت وغورځوو یا موږ د حکومت مات کړو، سبا په موږ باندې بیا خلک دا الزام لګوي چې تاسو 15 کالو ته هغوی پرې نه ښودل. درېیمه او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د معیشت چې کوم موجوده صورتحال دی، د ګرانۍ چې کوم موجوده صورتحال دی، او په هفته کې دننه هر یو شیز، هر دکاندار، هر کارخانهدار، هر تاجر، هر د منډۍ والا هغه د خپلې مرضۍ مطابق چې دی په قیمتونو کې اضافه کوي، او هیڅ داسې میکانیزم د حکومت په سطح باندې په نظر نه راځي که هغه د تحصیل لیول نه او د ټاون لیول نه والې تر د صوبې او د مرکز د لیوله پورې چې قیمتونه به په څه انداز کې کنټرول کړی شي. ډالر په خپله مرضۍ کې چې دی روان دی د 165 نه اوس بره لاړه 173 ته، نن چې اخیري ریټ چې کوم راغلی 173 نه بره ته لاړه. همدغه شانتې د سونې قیمتونه، همدغه شانتې ګراني، مطلب د ما درته ویلي چې لکه
نن ته دکاندار لا ورشه یو شی واخلي پکې نو سبا نه بله ورځ چې ته ورځې نو بیا به د هغه شي نوی نرخ رد کېږي. دکاندار دا جړا کوي چې موږ د کوم یو شي اډر ورکړو او وایي چې دا د لاهور نه یا د کراچۍ نه را روان دی، نو چې کله هغه شی موږ ته سپلای شروع شي د هغه ځای نه راځي نو موږ ته پسې دوباره پسې منځ کې ټلیفون وشي چې نه تاسو دومره پیسې پې کړي دي خو تاسو به اوس دا پیسې پې کوئ ځکه چې تاسو د شی لا ډیلیور شوی نه دی او قیمت چې نور زیات شو. نو دا راته وایي چې په داسې صورت حال کې بیا 2 کاله نور دا ملک چلول چې کله د IMF د طرف نه هم شکنجه سخته شوې ده، د هغې په شا که امریکا ده که د FATF په شکل کې چې دی امریکا خپل دباو زیاتوي، د هغې وجوهات ډېر دي. په هغې کې د طالبانو د حکومت راتګ، د پاکستان پالیسیانې، د CPEC صورتحال، دا هر څه شامل دي. خو اصل خبره دا ده چې د دغه معیشت سره نور دا ملک په دې حالت کې 2 کاله چلول یا د 2023 پورې د انتخاباتو پورې یو پارټۍ له هم ځان له چلول دا ممکن نه دي. لہذا آسان حل به دا وي چې که دا حکومت نن ختمیږي که سبا ختمیږي، د دې نور چلیدل زما په خیال په داسې انداز کې کم از کم ممکن نه دي چې یو طرف ته د اسټابلیشمنټ سره هم د دوی جګړې، بل طرف ته د معیشت هم دا صورتحالي، او دریم طرف ته خارجه پالیسي هم دومره ناکامه چې بالکل له تنهایي ښکاري. FATF کې نن یو ځل بیا فرانس چې دی ډېر ښکاره مخالفت کړی دی چې پاکستان د ګرې لیسټ نه واپس وځي. دا هغه صورتحال دی چې په دې کې نوي انتخابات او یو نوی داسې حکومت منځ ته راتګ دا ډېر زیات ضروري دی په کوم معنی چې د عوامو اعتماد وي. خو بیا هم زه دا خبره کول غواړم چې نوی حکومت هم راشي نو سره دست په 2 میاشتې کې په 6 میاشتې کې د دې مسلو حل ممکن نه دی تر څو پورې چې همدغه شانتي سپورټ د عوامو د طرف نه، د اسټابلیشمنټ د طرف نه او په خپله باندې سیاسي چې کوم قوتونه دي هغه بالکل د یو موټي کې ونه درېږي او د ملک د بچکولو دپاره چې دی سختې فیصلې ونه کړي او جرأتمندانه فیصلې ونه کړي، نو نه صرف دا چې د سیاست په خطر کې دی بلکې زه به دا وایم خدای دې نه کړي چې د ریاست وجود او د عالمي نړۍ سره زموږ تعلقات ټول په خطر کې دي. یو جهان